حضرت عباس نه هم جرمانه واغسته شو. بیا یو وخت راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د بحرین ډیر زیات مال راغی. نو حضرت عباس ته یو فرمایل چې راځه او دینه وړه. د تینه یو لوی پیټه ډک چې اوچتولې نشو. لکه کې شرک د الله د رضا د پاره دا د قران درس د قران ترجمه په پښتو او اردو دواړو کې دا سورته انفال د 70 نمبر آیات نواله تر 75 نمبر آیات پورې ویډیو تر اخره پورې اوره او ګوره بیا به سمجھ کې راځي چې ویډیو تر سو پورې اخره پورې کتل نه اسه به سمجھ کې نه راځي. په لایک کې دو په شیر کې دو به تاسو ته اجر ملاويږي. منګه تاسو به قبرونه کې منګه تاسو ته اجر ملاويږي ان شاء الله. چې چاته هم شیر کې هغه ډیر خوشاله شي. د قران ترجمه د قران درس په اوري څوک چې د قران پاک یو آیات ترجمه صرف ووري عمل په وکي یا ونه کی الله پاک وتا د 0 رکعاتو نفلونو زیات اجر ورکي. چې الله پاک ماته په قران کې څه فرمایل دي وسه لایک روس په دیر شي وسه لایک او شیر کا او په واتس اپ باندې خلکو ته شیر کوي او شلو کسانو ته په مسنجر باندې یو شلو کسانو ته شیر کا او خپل فیسبوک ته ور شیر کا سیده کړئ ان شاء الله خوشاله. سلور ډلې ذکر کړي. یو مهاجرین، دویم انصار، دریم مستضعفین او سلورم کافر. د صورت اول کې الله د صحابه او صفاتونه بیان کړیو نو د صورت آخر کې بیا د صحابه او صفاتونه ذکر کړي. ای بره وګوره بره پکې د مولانا مفتی سید شاه صاحب واتس اپ نمبر هم دی. تاسو پکې ځان له مشوره هم کولی شئ سم مسلې ته پوسټ هم کولی شئ او د خپل حلال مال نه په علماو باندې خرچه کول چې زمونږ مال په علماو باندې په دیندارو خلکو په حافظانو په مفتیانو په تبلیغانو په مدرسو او په مسجدونو باندې ولګي او د غلطو ځایونو نه زمونږ مال بچ شي. او کته پکې زمونږ واتس اپ نمبر دی که چېرته داسې څه خبره رانه پکې وشي نو هغې ماته کومنټ کې وینا کولی شئ. صحیح ده که نه انشاءالله. الله هم خوشحاله که خو لایک کوئ او کومنټ کې څه نه څه ماشاءالله یا سبحان الله یا زبردست څه خبره خو کوئ که نه ٹھیک شو انشاءالله. اوس ویډیو اخره پورې ګورئ مخې ته. ووایه هغه چاته چې ستاسو لاس کې دي قیدیان ان یعلم الله فی قلوبکم خیرا که معلوم ای الله ته چې ستاسو زړونو کې ایمان شته دی یؤتکم خیرا دربکی تاسو له غوره مال بهتر مما د هغې نه اخذ منکم چې واغستی شو تاسو نه ویغفر لکم بخنه به درته هم وکړي والله غفور الرحیم الله بخونکی دی مهربان. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ کدی اراده لري د ټګي تا سره د خیانت فقد خانوا الله من قبل نو دی ټګي کړی دا الله سره پخوا فَأَمْكَنَكُم مِّنْهُمْ نو الله وصبر کستا سو دی باندې فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ اے فَأَمْكَنَكُم ستاسو لاس الله برک دی باندې والله علیم حکیم الله په دې حکمت والا. سلور ډلې ذکر کړي. یو مهاجرین، دویم انصار، دریم مستضعفین او سلورم کافر. د صورت اول کې الله د صحابه او صفاتونه بیان کړیو نو د صورت آخر کې بیا د صحابه او صفاتونه ذکر کړي. ان الذين امنوا یقینا هغه څوک چې ایمان راوړو وهاجروا هجرت وکړو وجاهدوا جهاد وکړو باموالهم سره د خپل مالونو وانفسهم سره د ځانونو فی سبیل الله په لارې د الله کې هجرت وکړو جهاد وکړو مال یې ولګاو ځان یې وکړو دا دي مهاجرین. والذین آووا او هغه څوک چې پناه ولا ورکړه ونصروا امداد ورسره وکړه اولئک بعضهم اولیاء بعض دغه بعضی دوستان دی ملګری دی د بازو. دا دی انصار. مهاجرین او انصار الله وی دا یو دی د یو دوستی د بل دوستی ده د یو دشمنی د بل دشمنی ده
اولئک بعضهم اولیاء بعض دغا بعضی دوستان دی د بعضو والذین آمنوا ولم یهاجروا درې مډلا هغه څوک چې ایمان راوړو ولم یهاجروا هجرت اونک ما لکم من ولایتهم نشته دې تاسو لرا د دې د دوستانینا من شیء هیڅ یو شی مکی کې پاتې شو ایمان راوړې خو هجرت اونک او هجرت کول فرض چې کله دی هجرت اونکو نو تاسو ملګری نه دي حتا یهاجروا تر هغه چې دی هجرت وکي و ان استنصروکم ک امداد غواړي د تاسو نه فی الدین په دین کې فعلیکم النصر نو تاسو باندې لازم دی امداد ددی دا درې مډاله دا ایمان راوړې او هجرت نه وکړي او کتا سونه سه امداد غواړي نو ور سره وکړي الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق ما سوا د هغه قوم نه چې تاسو د دې ترمنځ لو شوي کدا سي قوم خلاف درنه امداد غواړي چې تاسو ور سره لو شوي دي نو بیا د دې امداد مکوئ والله بما تعملون بصير الله هغه چې تاسو عمل کوي لیدونکې دي سلورم اډلا والذین کفروا هغه څوک چې کافر دي بعضهم اولیاء بعض بعضی دوستان دي د بعضو کافر ټول یو دي الا تفعلوه تكن فتنه في الارض وفساد كبير الا تفعلوه کتاسو د مؤمنانو ملګرتیا ونکړه الا تفعلوه کتاسو جهاد اونکو تکون فتنه فی الارض نشیبا فتنه پزمک کی وفساد کبیر او فساد ډیر لوی کافر بغالب شي الا تفعلوه کتاسو ملګرتیا ونکړه امداد ونکړه د مسلمانانو تکون فتنه فی الارض نشیبا غن فتنه پزمک کی وفساد کبیر او فساد ډیر لوی یوځه کې مسلمان مظلوم دی مستضعف دی کمزور دی تاسو نه امداد غواړي نو که تاسو ور سره امداد ونکړه نو کافر به غالب شي او فتنه به عام شي او فساد به ډیر لوی شي والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل الله هغه څوک چې ایمان راوړو هجرت یو کو jihad یو کو لارې د الله کې والذین آووا ونصروا او هغه څوک چې زی ول ورک نصرت ور سره وک اولئک هم المؤمنون حقا دغدی مهاجرین و انصار مؤمنان کلک هم المؤمنون حقا دغدی مسلمانان رښتینی دغدی مؤمنان کلک لهم مغفرة دی لرا بخندا ورزق کریم او رزق عزت مند مهاجرین صحابه دي او کا انصار صحابه دي ټول کلک رښتینی پاخه مؤمنان دي الله ولا سرټیفیکیټ ورکو د بخنی چې ما بخلی والذین آمنوا من بعد او هغه مؤمنان چې ایمان راوړو رستو وهاجروا او هجرت یو کو رستو د صلح حدیبیه او مخکی د فتح مکی وجاهدوا معكم جهاد یو کو تاسو سره تاسو ملګرتیا کې فاولائک منکم ندیهم تاسو ندی یودی مهاجرین اولین هغه هم مخکې ذکر شو دا هغه مهاجرین دي چې دی دویم ځل بیا هجرت وکړو دی هم تاسو ندی تاسو ملګری دي تاسو خیال ساتئ فاولائک منکم دی تاسو ندی واولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله او خاوندان د خپل ولید عزیز ولای رشتہ داران بعضی زیاد نږدې دي بعضو ته د یو رشتہ دار
بل باندې حق دی میراث کی ترکه کی بعضهم اولا ببعض بعضی نزدې دی بعضو ته فی کتاب الله په قانون د الله کې په میراث د الله کې میراث با مهاجر او انصار رورولې په بنیاد نه ملاويږي بلکې رشتہ دارې په بنیاد به میراث یو نه بل ترسي فی کتاب الله په قانون د الله کې په میراث د الله کې ان الله بكل شيء علیم یقینا الله په هر څه علم ولده ای ماته وګوره ماته وګوره وس شعر کا وس شعر کا بیا بدنیر شي سکه وس شعر کا یا خو خدای پاک